अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ों को बेचता हूँ प्याले ख़रीद लो, लफ्ज़ों को बेचता हूँ प्याले ख़रीद लो, शब का सफ़र है उजाले ख़रीद लो। और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताख़ी पैगम्बर का एहतराम, और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताख़ी पैगम्बर का एहतराम। मेरी ज़बां के वास्ते ताले ख़रीद लो। और ये सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत है, ये सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत है। पर क्या करे ताजदारी ख़त्म नबूवत सहाबा अहले बैत से प्यार बहुत है। औ दानच द जानान गाड़ा में पगुलु खेस्तकीगी, दानची द जानान गाड़ा में पगुलु खेस्तकीगी, गुलुन में जानान ता पकतलु खेस्तकीगी। बिलालु हबशियु सय्यदुनाई खलक बोली, बिलालु हबशियु सय्यदुनाई खलक बोली। हर तोर पदगी खावरो लुगड़ी दलु खेस्तकीगी, हर तोर पदगी खावरो लुगड़ी दलु खेस्तकीगी। औ दानची मदीना गिने अवल न मदीनवा, दानची मदीना गिने अवल न मदीनवा। यसरबना मदीनशवा स्तापत ललु खेस्तकीगी। और ज़मा दुरूद सलाम पजान मंजूर का ए हबीबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मा दुरूद सलाम पजान मंजूर का ए हबीबा। अमल द दुरूदुनु पलोस्तलु खेस्तकीगी, अमल द दुरूदुनु पलोस्तलु खेस्तकीगी। योज़ल पमिन मोहब्बत पशोक सर दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम अरबाब ख़ास व आम, उलमाए कराम, तुलबाए इज़ाम, बिलखुसूस रफ़ीक़ी मुकर्रम, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद क़ासम हक़्क़ानी सेब दामत बरकातुहुल आलिया, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत रफ़ीक़ी मुकर्रम फ़ख्री राजा ग्राउंड जनाब हज़रत मौलाना मुकर्रम ख़ान मुख्तार सेब दामत बरकातुहुल आलिया, और जनाब हाजी मोहम्मद शिरगुल सेब मुस्लिम ख़ान सेब मोहम्मद सेब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए कराम, तुलबाए इज़ाम, ज़माद अहले सुन्नत वल जमात अक़ीदे सरा ताल्लुक़ लरुन को पदीन मयनो गैरतमंद मुसलमानानो
د قرآن د علم او د مدرسې مناسبت سره چند گزارشات د الله پاک په فضل سره ستاسو د ټولو مخې ته کېښودل غواړم. د هغې نه مخکې ستاسو د ټولو توجه غواړم. توجه شته که نه انشاءالله؟ تر اخره پورې به انشاءالله العزیز مینې محبت په شوق سره دا خبرې به اورو، دا خبرې به خپل عمل کې راولو او په دې باندې به عمل کوو او بیا به بل ته رسو انشاءالله. ټیک ده که نه انشاءالله؟ په دې خبرو باندې به عمل کوو که نه انشاءالله؟ د عمل په نیت به کینو انشاءالله. یو شاعر وایي آسمان بھی ہو بادل بھی ہو بارش نہ ہو تو کیا فائدہ. آسمان بھی ہو بادل بھی ہو بارش نہ ہو تو کیا فائدہ. قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. اور بیا وہی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری. بہرحال اللہ پاک زمنگ او ستاسو دی دنیا تا د مختصر زندگی د پارا تشکیل کړي دی. زما محترمو د دنیا دا زندگی ختمېدو والا ده، د دنیا دا خواهش ختمېدو والا دی، د دنیا دا ځواني ختمېدو والا ده، د دنیا دا نعمتونه ختمېدو والا دي، د دنیا دا پړق او پړقا ختمېدو والا ده. په دې دنیا باندې به زلزله راشي، اسمانونه به راغورځېږي، غرونه به د مالوچو غونته کې والوځلی شي. زما محترمو ځمکه به وشلېږي. په دې ځمکه کې چې کوم قیمتي لال سونه جواهرات پراته دي بار ته به راولي. زما محترمو الله پاک فرمایي انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الله پاک فرمایي منږ ځمکه پیدا کا، په دې ځمکې د پاسه دا چې څومره زما محترمو تاسو ته ساز او سامان ښکاري، الله پاک فرمایي دا د دې ځمکې ښایست هم وګرځولو. بل آیات مبارکه کې الله پاک فرمایي یو ورځ به په دې ځمکه باندې موږ داسې راولو، داسې ورځ به په دې ځمکه باندې راشي چې په دې ځمکه باندې به دا یو شی پاتې نشي، په دې ځمکه باندې به دا یو شی باقی پاتې نشي. عبدالرحمن بابا وایي اے عاقله غوږ ونیسه ماته، اے عاقله غوږ ونیسه ماته، مرګې نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته. ډېرې ماتې کې مرۍ د قبر جنو چې د قبره به یې نه کتل هېچا ته. د اجل سواره په تخت بدله راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته په ژوندون یې توبه وباسه ای عبدالرحمانه چې قیامت کې شرمنده نه شي الله ته. من او تاسو ټولو له مرګ را روان دی. قسم پر رب العالمین خوش قسمت هغه والده ده چې د کمې والدې بچې په دې مسجد کې قرآن زده کوي د یو عالم دین نه. خوش قسمت هغه پلار دی د کم پلار بچې چې په دې مسجد کې د مولانا صاحب نه قرآن زده کوي. اے مسلمانانو تاسو د قرآن د عظمت نه څه خبرې، تاسو د یو عالم دین د مقام نه څه خبرې، تاسو د ناظر اخوان د ناظرین نه څه خبرې، تاسو د قاعدې والا د قاعدې نه څه خبرې. قسم پر رب العالمین دا ماشوم چې کله د کور نه سپاره را اوچته کی او دا ماشوم مدرسې ته را روان شي، مور دې ماشوم ته چپړې سمې کی، ماشوم مدرسې ته روان دی، ماشوم قرآن زده کولو له روان دی، ماشوم قرآن ویلو له روان دی، ماشوم الف باتا زده کولو له روان دی، ماشوم هغه لوی الله پیژندلو له روان دی، ماشوم د محمد رسول الله هغه ښکلي میراث اپناولو له روان دی. دا مور دې ماشومې ته چپړې سمې کی. الله جل جلاله په دې چپړو سمولو باندې الله د دې مور مخکې وروستني ټول ګناهونه معاف کړي. دا لوی عظمت الله رب العزت دې قرآن ته ورکړی دی او د دې قرآن د برکته الله دا عزت دې مولانا صاحب ته ورکو.
منگ لراکو دا پټکی چې منگ پسر کړي دا ګیره چې منگ پریخې دا قسم پر رب العالمین منگ ستاسو وانته کې منگ دا عام خلق وانته کې د یو عام نطفې نه جوړ شوي انسانان یو منگ ته عزت میلاو شو دا د قرآن برکت دی منگ ته عزت میلاو شو دا د پټکی برکت دی منگ ته عزت میلاو شو دا د ګیرې برکت دی نن دا پوره دنیا قائم ده نن اسمان نه باران وریږي نن هواګانې چلیږي ځمکې نه زما محترمو قسمه قسمه سبزینې پل پروټ وغیره چې کم دی دا راوځي قسم پر رب العالمین دا د قرآن برکت دی د قرآن برکت دی دا د دې کلمې برکت دی دا د دې مسلمان برکت دی دا د دې حافظانو برکت دی دا د دې عالمانو برکت دی قسم پر رب العالمین زما محترمو په کومه ورځ باندې د ځمکې د سر نه عالم ختم شو د دې ځمکې د سر نه مسلمان ختم شو کلمه طیبه ختمه شوه الله پاک فرمایي په هغه ورځ باندې به قیامت راولما په هغه ورځ باندې نو به هر حال دا دنیا الله آباده کړې ده د دې ګلالي طالبانو د وجې د دې ګلالي طالبانو د وجې قسم پر رب العالمین الله فخر کوي الله د عرش نه د فرش تماشه کوي زما محترمو نن سبا وګوره زنانو ته لوپټه ور پسروا زنانه لوپټه نه پسري زنانه ته برقه ور پسروا برقه نه پسري وای زما سا ډوبېږي زما سا ډوبېږي زما اړه خرابېږي زما چې کوم دی پزړه باندې تیاره راځي ماشوم ته پټکې پسروا ماشوم ته ټوپۍ پسروا قسم پر رب العالمین ماشوم له مسواک ورکا مسواک په ځای دا ماشوم زما عزتمندو سګرټ راخلي دی ماشوم له تسبیح ورکا د دې تسبیح په وجه د دې تسبیح په ځای باندې دا ماشوم هنفرین راخلي دی ماشوم له قرآن ورکا دا ماشوم قرآن نه اخلي د دې قرآن په وجه دی ماشوم د خپل سترګو ته موبایل نیولې دی قسم پر رب العالمین د دې خپل اولاد تربیت موږ او تاسو څنګه روان کړی دی د دې تباهي د دې نقصانات هغه نتیجه به زما او ستا مخې ته راځي چې زما محترم یو اجي صاحب را روان دی او په مخ باندې 15 ګوتې چاپ دي اجي صاحب محترم دا ولي وای بچی را باندې گزار وکړو بچی را باندې گزار وکړو نو دا موقع ولې راغه وای زه بچی نه عالم نه جوړم زه بچی نه حافظ نه جوړم زه بچی نه مولا نه جوړم ما جوړاوه ستا سوچ غلط دی ستا فکر غلط دی ستا نظریه غلطه ده ستا عقیده غلطه ده ستا یقین غلط دی قسم پر رب العالمین نن معاشره کې خلق سوی دنیا کې خلق سوی بچے دی عالم کو بچے دی د مسجد امام کو بچے دی مولا کو خوري به د کم زینا سوی وی خوري به د کم زینا وی به بچاندې راغونډي او یو ځای بل ځای زوته مو بد وخته خوري به د هغه زینا د کم زینه چې بنی اسرائیل سلويخ کال پوری الله بغیر د مهنت ورله ور کړی و هغه زینه به خوري هغه الله نن موجود دی هغه پاور سره موجود دی هغه طاقت سره موجود دی خو زما محترمو دا علم او دا دین دا د انبیاو میراث دی دی پسې وروسته قربانۍ دي تکلیفونه دي دین او علم دا په ډېرو قربانو کې پروت دی په ډېرو مشقتونو کې پروت دی په ډېرو لوږو کې پروت دی په ډېرو تنګدستو کې پروت دی اکثریت تاسو وګورئ دا دیندار خلک به اکثریت غریبانان وي اکثریت دا ټول خوشحالي د ورځې الله ته پیش شي یا الله چاله لاړې شو دا ټول خوشحالي زما عزتمندو الله ته پیش شي یا الله چاله لاړې شو الله رب العزت ورته څه فرمایي لاړ شي ظالمانو له لاړ شي بدبختو له لاړ شي زما ناخوښو بندګانو له لاړ شي لاړ شي چې څوک ما نه مني هغې له لاړ شي دا ټول تکلیفونه مصیبتونه غمونه پریشانۍ د الله په حضور کې پیش شي یا الله چا له لاړ شو الله ورته فرمایي زما خوښو بندګانو له لاړ شي ها دا تکالیف دا مشقت دا زما عزتمندو پریشانی دا غربت دا تنگدستی دا نن چې په دې دنیا کې دا غریبانان ګوري قسم پر رب العالمین دا غربت هم لوی نعمت دی دا غریبانان به د قیامت په ورځ د مالدارو نه 1500 کاله مخکې جنت ته داخليږي دا غریبانان با زما محترم الله به راضي کوي الله به خوشحالي چې په دنیا کې زما تاسو سره دشمنی نه وا زما ته بد نه شوي خو ما خپل خوخو بندگانو له دنیا نه ده ورکړي دا دنیا ازمیښت دی به هر حال
زما محترمو الله د عرش نګوري الله فرش ته ګوري غیر چاپینا نوجوانان د شپې 1 بجې پورې 2 بجو پورې موبایل کې اختوي کم سترګې چې د قرآن کتلو له الله را کړی وي نن دا سترګې په موبایل کې زما عزتمندو ستړي شوي الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا زما د یاد نه غافل شولئ زندګۍ نه به درله تنګې کم نن وګوره نوجوانان خودکشۍ نه کوي نن وګوره زنانه خودکشۍ نه کوي نن بار ملکونو کې وګوره باقاعده د دې غیر مسلمه او د بېدینه فاسقانو فاجرانو دپاره زما عزتمندو د خودکشۍ او د وجلو باقاعده مشینونه ورله جوړ کړي دي دې له دا زندګۍ نه چا تنګې کړلې دې سره خو هر څه شته که نه هر څه ورسره شته بیا دا خودکشي ولې کوي زما عزتمندو دا ګل کپنۍ والا دا غوړي چې کوم دا ګل غوړي کوم دي د دې د کپنۍ مشر د دې کپنۍ چې کوم زما عزتمندو مالکو دې په دې اټک سین کې چې کوم دی خودکشي کړې ده قسم پر رب العالمین د خودکشۍ نه زما عزتمندو یو 15 منټه مخکې هغه یو وصیت لیکي په یو پاڼه باندې چې ما دا خودکشي صرف او صرف د دې وجې نه وکړه چې ما ته د زړه سکون نه و ما ته د زړه سکون نه نن ما تعالی الله سکون را کړی دی نن زما عزتمندو الله راله ښکلي ښکلي بچي را کړي دي نن الله په صحت باندې روغ پیدا کړي یو څومره ناشکرۍ د هغه الله کو لګیا یو یا الله تا ماله څه را کړي دي یا الله زه دې کتلی ما دا غربت دې په ما راوستی یا الله دا زما زوی دې مړ کو او قسمه قسمه د ناشکرۍ الفاظ لګي او استعمالو دا صحت څومره لوی نعمت دی یو لوی ډاکټر چې د هغې سره موږ کېناستو زما محترمو د هغې کپړې خندل د هغې ګاډي خندل هغې کور خنده زما عزتمندو موږ ورته ویلې ستا زندګي خو ډېره په خوشحالو سره ډېره په عزتونو سره تېرېږي والله ستا په زړه خو به هېڅ ارمان نه وي وایي تاسو زما نه خبرې چې زه په څومره لوی غم کې اخته یم موږ ورته په څه لوی غم کې اخته یي وایي انسان دا اوبه وڅښي انسان دا خوراک کوي که دا بازینګړم واړئ او زما عزتمندو په دې سر باندې ودرېږي الله په دې جسم کې په دې بدن کې داسې سیسټم جوړ کړی دی چې دا اوبه په خوله باندې نه راځي دا خوراک واپس په خوله باندې نه راځي او هغه سیسټم زما خراب شوی دی او چې لږ غونته کې سملم وي دا هر څه مې په خوله راوځي داسې زما عزتمندو 8 کاله شوي وو 8 کاله 8 کالو پورې وایي زه ملاس نه یم زه چې اوده کېږم داسې دیوال ته ډډه ووهم او اوده شمه په دې خلکو باندې الله را ټیټه کړې ده دا چې کم خلک تا ته زما عزتمندو په نظر باندې راځي چې دا خلک والله خوشحالو والا دي والله عزتونو والا دي والله دې خلکو مزې وکړي زما عزتمندو ورشه ته په دې غریبه غریبۍ کې نرۍ غوښه خورې ته په دې غریبه غریبۍ کې زړه ته چې کم دی چرګ وشي چرګ وخوري زما عزتمندو نور یو شي باندې سرپنه کې په هغې باندې پابندۍ نه دي دا به نه خوري دا به نه خوري دا به نه خوري دا به نه خوري ورته خوري بس چې دا به نه خوري دا به نه خوري دا شیزونه به نه خوري دا به نه خوري پرونم د امریکي یو ډاکټر پاکستان ته راغلی او بیا زما بیانات په سوشل میډیا باندې اورېدلي په امین هوټل کې زما عزتمندو شپه وه نو د شپې مالا مسجد ته راغلی زما محترمو چې کوم داستان یې ما ته بیان کو او کوم تکلیفونو کې اخته و وایي ما په سوشل میډیا باندې کته خو ستا د عمر ما وکتو ستا د بیان ما واورېدو زما په زړه باندې اثر وکړو ما دې مولانا صاحب سره میلاویږم چې راغی زما محترمو زه د هغه د مال نه متاثره شوم د انسان په دې فطرت کې په دې خمیر کې دا شی اغږلی شوی دی چې د بل د علم نه متاثره کیږي د بل د مال نه متاثره کیږي وزارت نه متاثره کیږي صدارت نه متاثره کیږي د چا بچې په یورپ کې وي د چا بچې په سعودي عرب کې وي د چا بچې چې کوم دی په ترکیه کې وي په یو ملک والله به د دې سړي چې کوم دی لینډ توله دی هغه چې ما سره کېناستو او کم غم ما ته بیان کو او کم درد ما ته بیان کو او کم تکلیفونو په هغې باندې والله ما په دې خپل وجود باندې شکر ویستو حالانکې د دې سینې چې کوم دی سپیشلیسټ هم و دومره لوی ډاکټر و وایي زما دومره فیس دی او ما ویلې یا الله ستا لاک شکر دی تا موږ له ډېر څه راکړي دي یا الله تا موږ له ډېر څه راکړي ټول ووایه یا الله شکر دی یا الله ټول وایه الحمدلله لاړ شئ اسپتالونو کې وګورئ دا تاسو څنګه ما ته ناست دی که نه داسې خلک به اسپتال کې یو ډاکټر ته په انتظار
شکر وباسئ الله د لګولالي بچی درکړي دي په دې خپل زنانو باندې شکر وباسئ په خپل ځانونو باندې په دې روغ صحت باندې حدیث کې راځي زما عزتمند نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ دو نعمتونه الله رب العزت بندل ورکړي دي اکثریت خلک چې کم دی دغه دو نعمتونه لګي دي ضایع کوي ای کی زما عزتمند یو روغ صحت ته یو فراغت ته نن دا وخت دا دومره ابس وخت ته الله قرآن کې فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا ما تاسو ابس پیدا کړی د انسان دی ہولی ته سوچوکا د انسان دی ډیکوریشن ته سوچوکا چې الله رب العزت په دې سترګو کې زما محترم 13 کروڑ کمری الله پاک په دې سترګو کې پیدا کړی دي دا سترګې مختلف رنگونه راکینچ کړي وګوره په یو مسجد کې ناست یو رنگ یو شان ښکاری بل رنگ بل شان ښکاری دا د الله نعمتونه دي الله پاک فرمایي اے بندا ته زما کم کم نعمت جټلاوي ته کم کم نعمت نه انکار کې زما محترم د الله احسانات من او تاسو مخه تک د الله احسانات به موږ او تاسو شمار نکړلې شو د الله دومره احسانات دي نو به هر حال اوس تا بچی له الله کم مقام ورکو حافظ قرآن به د قیامت په ورځ باندې لس کسان جنت ته بوزي څومره کسان لس کسان لس هغه کسان په چا باندې جهنم اور واجب شوی وي ټاپه پې لګېدلې وي دا به جهنم ته ځي داسې لس کسان دا به ورته وایي ماما جانا کاکا جانا وراره جانا خفه کېږه مه په دنیا کې ما قرآن زده کولو په دنیا کې ما خپله زندګي قرآن ته وقف کړې وه د الله دین ته مې وقف کړې وه وایي کم چې مې په پاک الله په پاک نبي ډېر ګران دی کم چې مې په پاک الله په پاک نبي ډېر ګران دی نن هغه اسلام یتیم شو ځکه مې زړه وران دی زما محترم دا نوجوان دا ماشوم به د قیامت په ورځ زما محترم د جهنم او د جنت په منځ کې به ولاړ وي دا به شفاعت کوي حاجي صاحب چا چې د لس زما عزتمندو د الله د رضا دپاره حج کړی وي صرف او صرف نیت یې دا و چې مانه الله راضي شي دا حاجي صاحب به څلوېښت کسان به د جهنم نه وباسي جنت ته به بوځي بل روایت کې راځي دا حاجي صاحب به 400 خاندانه به جهنم نه وباسي جنت ته به بوځي محترم او بیا دا حافظ قرآن دا به هغه لس کسان د جهنم نه وباسي په چا باندې جهنم اور واجب وي اوس دا مقام په ایمان وای د دې محلي او خان ته ملاو دی یو نواب ته ملاو دی وزیر اعظم ته ملاو دی صدر ته ملاو دی د بادشاہ نه ونیسا غدا پوری دا مقام چاته ملاو دی دا مقام قرآن والاو ته ملاو دی او زما محترمو یو ته چې دا زما د کور سړی دی دا زما خپل دی دا زما رشتہ دار دی راشه د الله خپلوان وګوره الله نه تپوس کیږي یا الله ستا خپلوان څوک دي الله ورته فرمایي قرآن والا زما خپلوان دي قرآن والا قرآن والا قرآن والا دا زما خپلوان دي نن وګورئ غیر چاپیره زما محترمو د قرآن سره دشمني د دې پټکي سره دشمني د عالم سره دشمني په سوشل میډیا باندې وګورئ د دې عالم د تنې نه چې کوم دی سر جدا کی د یو سپي سره یې ولګئ د تنې نه ورله سر جدا کی د یو زما عزتمندو خنزیر سره یې ولګئ دا معاشره په کم طرف باندې لاړه بیا خلک اعتراض کوي زما محترمو د علماو معاشري له څه ورکه دې مدرسو دنیا له څه ورکه زه تا نه تپوس کوم دې معاشري علماو له څه ورکه ما تعالی حافظ قرآن درکو هغه حافظ قرآن تا په وینو کې لید پید کو ما تعالی د جنازې دپاره سړی درکو هغه سړی تا په وینو کې لید پید کو ما تعالی مبلغ درکو تا مبلغ چې کوم دی شهید کو فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی ہمارے جسم زخموں سے چور سہی تم اپنا شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش بولے گی یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے گر گر سے عالم نکلے گا تم کتنے عالم مارو گے انشاءاللہ
زبد کور کورنا انشاءاللہ حافظ قرآن در پس رو باسم زبد کور کورنا علم دین در پس رو باسم زبد محمد الرسول اللہ دا مشب اپنا اولو والا رو باسم دا اللہ پا دین بزان قربانی دا پیغمبر پا سنتو بزان قربانی پا پٹکی بزان قربانی پا گیل بزان قربانی انشاءاللہ العزیز دنیا یو طرف تا دا دنیا مقابل راضی خلق بورتا زنکی پیش گئی خلق بورتا دنیا پیش گئی خلق بورتا صدارت پیش گئی قسم پر رب العالمین صدارت لبلت ورکی مال لبلت ورکی اہدی لبلت ورکی او دا اللہ دین با اپناوی انشاءاللہ پنن وقت کم دا سی خلق شتا تاسو سوائیں چھ وقت تیر شلو ہر سڑے دنیا پسی او لگی دو نجی نا 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 نجی نا زمنگ پرگ رگ کی دا صحابہ مینا اغگلے شوی دا زمنگ پرگ رکی دا صحابیات مینا اغگلے شوی دا زمنگ پرگ رکی دا جناب محمد الرسول اللہ مینا اغگلے شوی دا قسم پر رب العالمین لوگ برداشت کولے شم زما خزی تکنزلو کا زما مور تکنزلو کا زما خویندو تکنزلو کا زما عزت لے اعلام کا قسم پر رب العالمین پہاگا وقت دی واللہ کپریدم کدا محمد الرسول اللہ پناموس تی حملو کا دا صحابو پناموس تی حملو کا یا دا صحابیاتو پا عزت تی حملو کا قسم پر رب العالمین پہاگا وقت با ستا میدان ترازو پہاگا وقت با پا عملی میدان کے با جنگیگو انشاءاللہ وین بدا اللہ پا دین مانی چمکاو او اللہ تبوایو چی یا اللہ زد اخپل بدن دوینینا یا اللہ حقا قطر معزز گرم چیستا پا دین مانی قربان شی نندگیر چاپیر اگو رئی خلق وی مسلمانان ختم شو خلق وی پدین مانی مین خلق ختم شو زاغی تویم دا سوچتی باطل نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ددی ملک بنیاد پا کلمت طیبی سر اخود لے شوے دے قسم پر رب العالمین کسوک داوی دا پاکستان نبا دا پٹکو والا من ختم کو کسوک داوی دا پاکستان نبا حافظان ختم کو کسوک داوی دا پاکستان نبا دا نعرہ تکبیر اللہ اکبر صدا ختم کو کسوک داوی دا پاکستان نبا جمعتون ختم کو مدرسی با ختم کو تبلیغ والا با ختم کو خانقاہ با ختم کو زاغی تویم ستادا سوچ باطل نے پاکستان کے با انشاءاللہ العزیز پٹکی والا زندہ باد ہوئی پاکستان کے با گر زندہ باد ہوئی پاکستان کے با دنار تکبیر صدا بلندولو والا زندہ باد ہوئی انشاءاللہ العزیز تا قیامت پاکستان نا انشاءاللہ سو کلمہ طیبہ ختم ولے نشی او کم خلق ددی خلاف رو چتی گی انشاءاللہ اللہ پاک بے ورگ میگ ماتے انشاءاللہ اللہ ورمیگونا مات کری دی ہر وقت ہر فرعون ہر جابر ہر نمرود ہر ابو جہل چکلم راغلے دیں دا فقیر مقابلی تراغلے دے و فقیر دا طرفنا اللہ پاک داسی شکست ور کردے دے چی زمائی عزت مندو دا خلی خوندی ورنہ خراب کردے دے کوشش بکو انشاءاللہ دا علماء دا ازار نبزان ساتو دا علماء دا گستاخی دا بے ادبی نبزان ساتو اے یاد ساتھی چاچی دا علماء احانت کردے دیں چاچی دا علماء توہین کردے دیں چاچی علماء پسی استحضاء اکڑا چاچی علماء پسی خبری اکڑی قسم پر رب العالمین یو لوی محدث لکلی دی چکل دا سڑے وفات شی اگوری قبر تور شی دا دی چہربا دا قبلین اوڑی دلیوی او مخبی دا خنزیران وی دا وی گوری زما محترم دا قیامت پورس شکل دا انسان دا قبر نرا پاسی دا باندے بدلی ونطوب اثرات وی مخبے دا خنزیران وی دا سپیغن تکی بغا پیگی زما محترم دا قیامت پورس باندی او زتاسو نا تپوس کم ستا رشتہ دار پسی سو گڑی وڑی ہوئی ستا رشتہ دار پسی ستا دا کور سڑی پسی ستا وارث پسی سو گڑی وڑی ہوئی تب دا آغی سر سکے تب دا آغی سر سکے اور زما پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی العلماء ورثۃ الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء دا علماء دا چا وارثان دی دا انبیاء وارثان دی دا چا وارثان دی دا قیامت پر ورځ به دغه خلق به د الله په حضور کې پیش کیږي چې دا د کومو خلکو زما محترمو د علماو سره نفرتو دا کومو خلکو به شپه ورځ د علماو پسې کنزل او ردی بدی کولی د قیامت په ورځ به دغه انبیا
دغه سړی د دې ګریوان نه ونیسي د الله په حضور کې به پیش کی او د الله په حضور کې به مقدمه لړاوی به چې الله دې بدبخته به زمونږ وارث پسې چې کوم دی کنځلې کولې دې بدبخته به زمونږ د وارث سر به اوچت کو په یو سپي باندې به کېښو. زما محترمو انشاءالله العزیز خپلو بچو له به صحیح تربیت ورکو. بې نسله سړی به زما محترمو چې د هغې نه پلار معلوم وي نه مور معلومه وي او دا ذهن کې واچوئ چې کم سړی د علماو پسې خبرې شروع کړي که نه بس هغې ته داسې وګورئ او داسې ورته وکړه وایي داسې ښکاري چې د الله د طرف نه د هلاکت فیصله در پسې راغلې ده د الله د طرف نه د هلاکت فیصله در پسې راغلې ده. یا الله جل جلاله د خپلو خوښو بندګانو نه ستا نوم کټ کړلو دا څه دې وویلي کلمه م وویوه او د خپلې ښځې سره نکام تازه کا. دا دومره باریکې خبرې دي. ته څه وې نن معاشره کې زما عزتمندو دومره لوی میشن شروع دی دومره لوی میشن چې صرف او صرف د دې عوامو د علماو سره نالګي دا ربط ختمي چې د دې عوامو په دې خپلو علماو باندې کم اعتماد دی دا اعتماد ختم شي او دا اعتماد چې ختم شو ستا هلاکېدل هغه بیا سم دی ای کې بیا هیڅ شک نشته. دا شیطان د پښتنو کلي ته په دوره باندې راغلی و. زما محترمو چې دورې وکړه واپس لاړې هغه مشر شیطان ترې نه تپوس کوي څنګه چلې ویره نور خو ټول هم جهنم ته بوتلو پښتون موږ سره جهنم ته نه ځي. وایي هغه ولې وایي د پښتون ربط د علماو سره دی د پښتون ناسته پاسته علماو سره ده. پښتون سودو کی پښتون زناو کی پښتون نه نور داسې لوی ګناو شي پښتون فورا مولانا صاحب ته راشي په جړه شي مولانا صاحب ما نه ګناه شوې ده سلار راته وښایه مولانا صاحب ورته فورا د توبې لار وښیي توبه وباسه. او دا توبه څومره لوی نعمت دی څومره لوی نعمت دی. زما محترم وایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه ویستونکی داسې دی چې د سره ګناه کړې نه ده نو دا چل دې عوامو ته چا وښودو دا علما وښودو. تا ته چې کوم دی نن د جنازې زما محترمو مونځ چا وښودو تا ته کلمه چا وښوده تا ته حیا چا وښوده تا ته پرده چا وښوده تا ته خور او مور چا وښوده تا ته په خور او ښځه کې فرق چا وښودو. نن هغه عالم ته راځي چې تا ماله څه کړي دي نن هغه عالم ته مخامخ کېږي او هغې ته نیغ نیغ کېږي. دا زما استاد چې کم دی بدقسمتي ده. انشاءالله العزیز خپل علما به همداسې نه پرېږدو انشاءالله. یاد ساتئ سبا به دا مسجد دا امام په دې مسجد کې درله چا شهید کړی وي. یاد ساتئ سبا به دا نن چې څومره علما شهیدان شو وجه څه ده کفار زما عزتمندو د کفار او د یهودو ایجنټان راګډ شوي دي په پاکستان کې او زموږ دا مسلمانان هم ورسره ملګري شوي دي. دا ونه نه ده ونه دی ونې نه چا تپوس وکړو زما دې خبرو ته هم توجه شته یا مرۍ له زور ورکومه که نه ما مازغه نه دي خراب. وہ جگی تو تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا میری درد کی تھی وہ داس تھا جسے تم ہنسی میں اڑا گئے زتاستا چکم دے گپ شپ خبریں نہ بیانوم. زما دې خبرو ته توجه کوئ ماشومان به خپلې خبرې کوي ماشومان خپل گپ شپ ته پرېږده دا چې کوم په خبره باندې پوهېږي زما خبرو طرف ته توجه کوئ. دا موقع دا وخت ختمېدو والا دی دا بیا پته نه لګي دا موقع به ما او تا ته میلاو شي که به میلاو نه شي. حاجي صاحب بل کال پته نه لګي ما او تا به په دنیا کې یو که نه به یو. قسم په رب العالمین چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو تخت او تاج د شاه جهان نه شلو پاتې د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو. دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي عبدالرحمانه دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي عبدالرحمانه چې د یوسف غوندې جمال قبر ته یو. مرګ هم پرېږدي نه دی خاموش کالونی ته به مړي انشاءالله ادیرې ته به مړي هلته هم څه خلک پراته دي دا خبرې به یې کولې چې والله خو زه خو په دې کور کې ناست نه یم زما دا انګېندې به ټیک نه وي زما چې کوم دی دا کور به نه چلېږي زه په دې دفتر کې ناست نه یم د دې دفتر به څه کېږي زه په دې دکان کې ناست نه یم د دې دکان به څه کېږي. اجل ہی نہ چوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یونی ٹاٹا سارا. زما محترمو تماشگیر ما جوړیږئ د دې دنیا د دې زندګۍ نه عبرت اوچت کا. دا کرام الکاتبین ناس دي
نن ما او تا چې کله سود کوو، نن ګناه کوو، نن د والدینو نافرمانی کوو، نن د یو عالم پسې خبرې کوو، زما او ستا نه دا خبره بالکل اوټ شي چې الله ما نه ویني. الله پاک فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید فأینما تولوا فثم وجه اللہ. آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، نیچے دیکھو اللہ، سمندروں میں دیکھو تو اللہ، سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ، پہاڑوں میں دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، چرند پرند میں دیکھو تو اللہ، ان چرند پرند کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ، جنگلوں میں دیکھو تو اللہ، جنگل کے جانوروں میں دیکھو تو اللہ، ان جانوروں کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، بارش میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج میں دیکھو تو اللہ، ستاروں میں دیکھو تو اللہ. ہاں سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ غزات ہیں چې ہر ٹیم موتا تا متوجہ دے، موتا تا متوجہ دے. ما دا بندہ سکی لگیا دے، دا زنانہ سکی لگیا دے، قرون کی زنانہ اوری بیان، دا زنانہ سکی لگیا دے، زنانہ دی نوری روجی پریدی دا رمضان مبارک دا روجین علاوہ، زنانہ دی نور نوافل پریدی، زنانہ دی لوی لوی تسبیح و سیٹ تکی درې خبرې دی زنانه پزان کې راولي او جنت ذمہواری دی واخلي. حدیث کی محمد رسول اللہ فرمائی چې زنانه اول نمبر کې د 15 وخت د مونځ اهتمام کې، دویم نمبر کې چې زما محترم دا زنانه د رمضان مبارک روزي ونیسي، او دریم نمبر کې د خپل خاون اتباع تابعداریو کې جنت ته بځي. نن به خاون ستړی ستومانه راشي او زما محترم دا ښځه به ورته داسې خبرې وکړي چې غریب خو اسیم ستړی سمې ستړی ستومانه کي. دا وجه څه ده؟ د دې زنانو تربیت په ما او تا باندې فرض دی، تربیت دې ونه کو. تا ته اول نمبر کې د دې ګلالي ماشومانو قسم په رب العالمین د کم پلار په خېټه کې، د کم بچي په خېټه کې حرام پراتی، د کم مور په خېټه کې حرام پراتی، د هغې بچي داسې جوړېدی شي، جوړېدی شي. هغې له الله قرآن ورکوي، هغې له الله د دین پوهه ورکوي. دا غیرتمن خلک دي، دا د الله په دین مین خلک دي، د دې په زړونو کې د الله د دین مینه ده، دې غریبي برداشت کړې ده، دې 10 روپو ته غاړه ایښودې ده، خو د حلالو روپو ته یې غاړه ایښودې ده. نو زما محترمو اول نمبر کې د پلار نه غلطۍ نه وشي. پلار دې خبرو ته نه ګوري چې دا کمې ښځې سره زه نکاح کومه، چمپرکا، خوار پړکا، د کور ورکا، بې درکا، چمپرکا، دیوال سورکا، داسې ښځو به چې کم دی هغې سره به نکاحګانې نه کوئ، ابه کورونو ته نه راواده کوئ. او چې دې راوسته نو یاد ساته د هغې خو خپله تربیت نه دی شوی. وجه څه ده؟ د مور د هغې د بچي دپاره اولنۍ مدرسه ده، اولنۍ مدرسه ده. او د کمې مور تربیت نه شوی نو د هغه بچو تربیت به څنګه کیږي؟ د بچو تربیت به څنګه کیږي؟ زما محترمو یو مور داسې راولګېده، زه د دې خپل بچي څه وکړم؟ تربیت وکړم. مفتی قاسم حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه غونته کې ښکلی عالم ترېنه جوړ کړم. د دې بچي نه خواري کوي، محنت کوي، بچی مدرسې نه راځي، مورجانې روټۍ راواچوه. مور ورته څه وایي؟ بچیه روټۍ ما سره ده، روټۍ خو الله ورکوي. مور یې تربیت کې لګیا دی. روټۍ څوک ورکوي؟ الله ورکوي. روټۍ الله ورکوي. و مور یې د الله نه به څنګه روټۍ اخلمه؟ و بچیا اودس وکړه او راشه مونځ وکړه، الله نه وغواړه الله به درله روټۍ درکړي. وایي ښه الله به راکړي. وایي او ماشوم لاړی وړې وړې چاچۍ چې کوم دی وینځلې اودس یې وکړلو، راغې په مسله باندې ودرېدو، الله اکبر. اوس مور لګیا دی تربیت کوي، تربیت کوي. زما محترم مور لاړه په یو بله کمره کې ورته تلکاري روټۍ موټۍ کېښوسته. وایي مور روټۍ کم ده؟ وایي پلانکۍ کمرې ته لاړ شه، کېدی شي الله پاک درله روټۍ بندوبست کړی. چې هغه کمرې ته به لاړ، او مور یې الله روټۍ را لېږلې ده، الله خو روټۍ را ماشوم به خوشحاله شو، مور به لګیو د دې ماشوم به تربیت داسې روان کړی. یو ورځ دا مور چرته تلې وه او دا ماشوم د مدرسې نه راغی چې وی کتل مورې مورجانې مورجانې چغې والې دي، مور یې نشته، ماشوم وږی دی، همغه شان اودس یې کړی دی او زما عزتمندو مصلی خوره کړې ده. او الله اکبر چې مونځ یې کړی سلام یې ګرځولی، یا الله وږی شوی یم، یا الله وږی شوی یم، ماله روټۍ. ماشوم الله ته وړې وړې چاچۍ اوچتې کړي دي، الله ته جاړي، یا الله ماله روټۍ. زما محترمو په الله یقین وکئ، په الله یقین وکئ.
چې کله ماشوم خوا کمرې ته لاړې او وی کتل د جنت یو بهترین دسترخوان راغلی په هغې باندې د جنت طعام پروت دی ماشوم تاسې خوراک وکړو ځان مکمل برابر کو دسترخوان واپس لاړې زما محترمو مور یې سانیولې په منډه منډه راغه چې د بچي تربیت به مې خراب شوي بچیا روټۍ سره دې څه وکړو وایي مورجانې نور کله خو دال ساږي دې پرې خو مې داسې خوراک وکړو د جنت خوراک را باندې الله وکړو هغه مور وایي الحمدلله زما د بچي تربیت وشو د هغه ماشوم نه الله د زمانې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه جوړ د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بزرګي وګوره د هغې ولایت وګوره د هغې مقام وګوره ټول بزرګان راجمع شي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بزرګۍ ته نشي رسېدلی دا د یو مور تربیت او بله مور هغه څه کوي لګیا دی ماشوم زما عزتمندو کور نه راووتو او ماشوم د چا نه یوه انډه یو دوکاندار نه راپټه کړه کور ته یې راوړه هغه مور چې کله دا وکتو چې هلکه زما بچی هم دومره شو د یو انډې دا راوړلو شو ماشوم ته یې څه ونه ویلې داسې خلک شته تاسو کې نشته خو داسې خلک شته داسې زنانه شته چې هغه ماشوم سره پیسې وګوري خوشحالیږي نکه مکه نه کوي ماشوم ته ماشوم دغه شان رو رو غلاګانې شروع کړي بل ورځ چا نه پیسې راوالوي کور ته یې راوړلې مور نور هم خوشحاله شوه والله بچی خو مې ډېر تکړه شوی دی زما محترمو یو ورځ ځوانېږي که نه زندګي تېرېږي ځوان شو چې څومره غټېږي بیا ډاکه عمره غټه وایي زما عزتمندو لوی ډاکه ماشوم والده دې نوجوان لوی ډاکه والده لوی معامله کې گرفتار شو او فوراً د پانسۍ په تختې باندې ولاړ دی او دغه ځای کې تېنه تپوس کېږي اخري خواهش وایه اوس به پانسي کېږي ویل اخري خواهش مې دا دی چې ما له لږه مور راولئ او د مور سره لږ ملاقات کومه زما محترمو چې کله وله مور راوسته دا ورته وایي مورجانې په دې زړه کې مې غټ ارمان دی چې دا خپله ژبه زما په دې خوله کې لږه ماله راکړي اوس اسم مړ کېږم به اوس به اسم فنا کېږم به همیشه دپاره به زما استاد یو بل نه جدایي راځي امور چې کله خپله ژبه راویسته او د دې بچي په دې خوله کې ورکه دې بچي په دې خوله کې تېنه هغه ژبه راکړ کړه داسې په دې غاښونو باندې په دې غاښونو باندې څه وکړو د دې مور نه دا ژبه راکړ کړله او زرا افوج بادشاه وایي او ظالمه دا دې څه ظلم وکړو وایي ما ظلم نه دی کړی دې مور ما سره ظلم وکړو ما ظلم نه دی کړی ما سره دې مور دا ظلم وکړو که د ماشومتوب نه دې مور ما ته نکه مکه کولی نن به دې مقام ته زه نه را رسېدی نن به د دې پانسۍ په تخته زه نه ودرېدی زما محترم مولانا صاحب ستا بچی سره خواري کوي مولانا صاحب د بدن وینه ستا بچی سره وچوي خو تا باندې هم څه ذمواري ده داسې نه بچی دې راوستو مولانا صاحب سره دې کېنولو مولانا صاحب دته قرآن وښایه مولانا صاحب دې ته دین وښایه قسم په رب العالمین بچی نه ډاکټر جوړې د ډاکټرۍ دپاره په دې بچي باندې څومره مال لګې څومره هلې ځلې کې څومره چې کوم دی ځان له تکلیف ورکې څومره کوششونه محنتونه کې د الله دین دی ستا په بچي کې هم داسې راشي فی سبیل الله دې راشي فری دی راشي او بغیر د محنت دی راشي بغیر د وهلو ټکولو دی راشي آغا لوی چت والا آغا شین چت والا درته ګوري نو انشاءالله العزیز ربط به ساتو راځو به مسجد امام نه به تپوس کوو د خپل د بچي استاد نه به تپوس کوو استاد محترم څه ته ضرورت دی استاد محترم روټۍ دې خوړلې ده استاد محترم قسم په رب العالمین دې خلکو ته چا وخندل دې خلکو ته دې خلکو ته چا وخندل دې ته د قیامت په سخته ورځ باندې به دې انسان ته الله وخاندي الله به ورته وخاندي دې ته تندي مه راچوئ دې ته تندي مه راچوئ ورنه د قیامت په ورځ به حشر به دې خطرناک وي دې خلکو سره محبت وکئ دا د الله د کور خلک دي په دې مالو لګوئ په دې جانو لګوئ د دې خلکو خدمت وکئ قسم په رب العالمین ستا د مغفرت یوه ذریعه به جوړ شي زما محترمو دا ماشوم زه ودرومه تا حفظ وکړو ماشاءالله دې خوا راشه لږ دې هلک چې کوم دی دې نوجوان حفظ وکړو ستا څه نامه ده محمد یاسین د دې څه نامه ده حافظ قرآن به څو کسان جنت ته بوځي 10 کسان لس به کم کسان بوځي چې په چا باندې جهنم اور واجب وي داسې ده که په چا د جهنم اور واجب وي نو زما محترمو زه تاسو نه تپوس کوم چې دا د یو کس نه خفه دی دا د رشته دار نه خفه دی دا د ماما کاکا نه خفه دی دا د ګاونډي نه خفه دی ته هغه ځان سره شادي حال ته بوځې ته ترې خفه یې خبرې ورسره کې
جمعات ته راولي مرکز ته بوزي نو جنت ته به سبوزي زکین شادی حال ته نه بوزي مسجد ته نه راولي او پروګرام ته ځان سره نه بوزي خفه دیتی نو جنت ته به سبوزي مسجد امام د یو مقتدی نه خفه دی دا چې د شپې تهجد ته راپاڅېدو دې دا لاسونه اوچت که تا ته به دعا کوي که نه یا الله نور یم غټ کا یا الله نور یم مالداره کا یا الله نورم ولا عزت ورکا ولې زه خفه کړی یم توبه وباسئ قسم پر رب العالمین دا لاسونه دا منګولې الله ته اوچتې کړي والله په دردونو به م الله ودردوي د دې خلکو دعا واخلئ د مور او پلار دعا واخله د یتیم او د مظلوم او د کونډو رنډو دعا واخله زما محترمو په دې دعا سره به موږ او تاسو کامیابۍ ته به رسو فلاح ته به رسو نن والدین په کورونو کې ناست دي بچي ته زما عزتمندو پلار د سړي بچی نه ښکاري لور ته مور د سړي لور نه ښکاري مور غریبه پلار غریب په دې کور کې د نوکرانو غونته کې زندگی تیری پلار بچي ته خبره کولی نه شي زما محترمو ځان له کار وکړو مور زما عزتمندو لور ته خبره کولی نه شي بکواس مه کوه بکواس مه کوه مور لور ته څه وایي لور مور ته وایي بکواس مه کوه زما محترمو هغه پلار چې کومه ځواني ستا د کوششونو محنتونو نه ستا د راغټېدو ته په انتظار وه هغه پلار خپله ځواني تا نه زار او قربان کا هغه مور خپل ښایست خپله ځواني تا نه زار او قربان کا نن دغه بچی چې یوه سخته خبره پلار ته وکړي د دې پلار په زړه به څه تېرېږي د دې پلار په زړه به څه تېرېږي انشاءالله د دې والدینو نه به دعا اخلو انشاءالله یو وی مولانا سے ماته دعا وکا قاری سے ماته دعا وکا پیر سے ماته دعا وکا مجاهد سے ماته دعا وکا پلار ته وی ماته دعا وکا مور ته وی ماته دعا وکا ته کار داسې وکا داسې خدمت وکا چې د زړه نه بې اختیاره درته دعا وکړلی شي دغه دعا ده ته په سوال خلکو نه دعاګانې غواړي خدمت وکا محنت وکا کوشش وکا د چا زړه وګټه چې هغې د زړه نه تا ته چې کوم دی دعا وکړي نو انشاءالله العزیز د دې ټولو خبرو اهتمام به کوو که نه انشاءالله ستا بچي له الله مقام ورکو زه چې کوم دی بار بار مبارکتیا ویم هغه والدینو ته د کوم والدینو بچي چې حافظان جوړ شو د کوم والدینو بچي چې ناظر اخوان جوړ شو زه بار بار مبارکتیا ورکوم زه بار بار مبارکتیا ورکوم مبارک دی وي هغه چا ته چې زما محترمو چا خپل بچي ته قرآن وښودو سبا به په قبر کې پروت وي سبا به زما عزتمندو د نیکو اعمالو د نیکو ضرورت به وي وروسته د یو کس داسې پرېښی دی لاس به اوچتی یا الله قرآن مې ختم کو د دې اجر او ثواب زما نیکه ته یا الله ور ورسوه زما مور او پلار ته ور ورسوه زما محترمو او بل طرف ته عزت وګوره مقام وګوره یو علاقې ته یو ملک ته زما عزتمندو یو چوک او بازار ته وزیر اعظم را روان وي څوک را روان وي اخري خبره کوم څوک را روان وي وزیر اعظم نن هر سړی وایي که نه زما بچی وزیر اعظم جوړ شي وزیر اعظم زما بچی چې کوم دی د ملک بادشاه جوړ شي زما بچی چې کوم دی د کرسۍ خاوند جوړ شي په اسمبلی کې ناست وي زما بچی دی وکیل جوړ شي صدر جوړ شي پایلټ دی جوړ شي زما محترم واورئ وزیر اعظم یو چوک او بازار ته را روان دی او خلک استقبال ته ولاړ دي ګلونه نیولي دي سیرې نیولي دي استقبال دپاره ما طرف ته توجه کوئ اخري خبره کوم ما طرف ته توجه کوئ سیرې نیولي دي ګلونه نیولي دي ګفټونه نیولي دي څوک را روان دی وزیر اعظم را روان دی د ملک وزیر اعظم سربراہ را روان دی خلک د هغې د چهرې په تماشه دي چیرې راشه دیدار به وکړو ملاقات چانس میلاو شو ملاقات به ورسره وکړو اوس راشئ د حافظ قرآن او د تعلیم مقام واوره چې کله د کور نه راوځي د کور نه راوځي د دې محلې څه نوم دی ډیری کلی دا ماشوم د ډیری کلي په دې کوڅه باندې را تېرېږي مسجد ته را روان دی قرآن زده کولو را روان دی قرآن حفظ کولو را روان دی د ډیری کلي دا کوڅې ګنده کوڅې دي په دې باندې خره تېر شوي دي په دې باندې بیلمازان تیر شوي دي په دې باندې سودګر تیر شوي دي په دې باندې پاک انسان تیر شوی دی په دې ناپاک انسان تیر شوی دی دا علاقه دا ځمکه دا ګنده ځمکه ده د حافظ قرآن د خپو نه قربان شم زه د حافظ قرآن د خپو نه زار او لوګی شم چې زما محترمو کله دا حافظ قرآن دا ماشوم د کور نه راوځي او په دې کوڅه را روان وي الله فرشتو ته حکم کوي ای فرشتو ځانونه ورسوئ دا طالب دا ماشوم دا نوجوان دا سپین ږیری د قرآن
زده کولو دپاره د کور نه ووتلو جومات ته روان دی مدرسې ته روان دی فورا لاړې شي او د هغې د خپو د لاندې خپلې وزرې خورې کوي ها دا مقام چاته ملاو دی دا قرآن والا ته ملاو دی ورسې وګورئ بل څوک دې داسې ثابت کړي چې وزیر اعظم ته داسې فرشتې دي خوري کړي خپلې وزرې بل چاته پایلټ ته د یو علاقې خان او نواب ته فرشتې دي خپلې وزرې خوري کړي دا وزرې چاته خوري دا د دې مدرسې دي فقیر او ملنګ طالب ته خوري خپل بچی به حافظان جوړو عالمان به جوړو ان شاء الله العزیز دا ماشوم ته نن راوستو چې کوم بچو زما عزتمند اوسه پورې قرآنونه نه دي شروع کړي کوم والدینو په خپلو بچو قرآنونه نه دي شروع کړي شروع کوو به ان شاء الله نن نه به داخله کوو ان شاء الله ګورې زما دا خبرې به چې کم دی هله به رنګ راوړي چې کله تا خپل بچې لاس ته ونیولو او مولانا صاحب له دې راوستو مولانا صاحب مالی تعاون وي مالی تعاون به کوم جاني تعاون وي جاني تعاون به کوم نور څومره خدمت وي ان شاء الله العزیز د الله په دین باندې چې کومه ځواني قربان نشي په هغه ځوانۍ باندې د اور پورې شي کم مال د الله د دین نه قربان نشي په هغه مال باندې د اور پورې شي زما محترمو دا ماشوم قاري صاحب مولانا صاحب ته ناست دی مولانا صاحب ورته وایي بچیا وایا بسم الله الرحمن الرحیم سوی ورته ووایه لږ یو ځل په شوق سره ټول سبحان الله ووایه چې کوم وي خو هغه ویلې چې کوم وده دي دی لږ ووایه اوچت اواز سره ووایه دا اواز خو مړه دی بار ځای کې به هم چا نه یې اورېدلی دا اواز به ما او تا جنت ته څنګه بوځي لږ مینې سره ووایه زما محترمو دا مولانا سے معشوم تو تاسو ټول وای بسم الله الرحمن الرحیم وز قربان شم دا غلوی الله نا پدې یو بسم الله باندې الله د شپږو کسانو مغفرت وکي یو د دې معشوم یو د دې مولانا سے یو د دې معشوم د مور او پلار یو د مولانا سے د مور او پلار بسم الله سره الله د شپږو کسانو مغفرت کو معشوم لا قاعده نه شروع کړي معشوم لا ناظره نه شروع کړي معشوم لا علم نه کړي نو په ایمان وایا چې کله معشوم ناظره شروع کی کله معشوم د قران حفظ کی کله معشوم علم کی بیا به ورله الله سور کوي زما محترمو ان شاء الله العزیز نن به کوشش کو عزم بکو خپل زنانو تبم دین خایو معشومانو تبم دین خایو نموت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نموت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت صحابہ اہل بیت پہ قربان ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین